مولانا صاحب، جمعیت علماء اسلام چې کله د ام ام ای حصہ وا د کال 2002 په الیکشنز کې نغې خاطرخواه کامیابی حاصل کړله په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې حکومت جوړ کړل کې کولیشن گورنمنت یا د ام ام ای حکومت بعد دغې نه دې پارټۍ څه کامیابي نه ده حاصله کړې چې د دوی یا دلته کې حکومت راشي یا هلته کې حکومت راشي، باوجود د دې چې د کال 2013 په الیکشنز کې د ام ام ای اتحاد هم شوی و. نو د دغه څه وجوهات دي؟ د پارټۍ کې دننه کمزورتیاګانې دي، د خلکو خفګان دی، یا سداس د پی ټی آی دغه د پاپولیریټي دا یا دغه هغوی دغه چې کومه هوا ده، یا دویم دا چې سداسې خلک دي چې هغوی د خپلې خوښې خلک مخې ته راولي او په هغې کې جمعیت علماء اسلام د هغې ښکار کیږي. داسې ده چې په پښتونخوا کې خصوصا بیا بلوچستان کې د کامیابۍ په حواله په الیکشن کې تاسو خبره وکړله او بیا د 2002 خبره مو وکړه. دا ستاسو په ذهن کې وي چې موږ دوه ورته په دې صوبه باندې حکومت کړی دی، یو ځل د مفتي محمود رحمت الله علیه په شکل کې او دویم ځل بیا په 2002 کې زموږ حکومت راغی، باقاعده 15 کاله څه کم 15 کاله موږ حکومت کړی. دې کې ډېرې خبرې د حکومت په راتلو کې د الیکشن په ګټلو کې ډېرې خبرې چې کوم دی دا انوالو وي. موږ هغه وخت الیکشن کړو، هغه وخت هم موږ مطمئن وو. د هغې نه بعد بیا په 2018 کې، په 2013 کې، په 2008 کې چې کومې الیکشن وشوې، ولې دې کې یو بنیادي خبره دا ده چې دغه 2008 2013 2018 2024 دا ماحول د الیکشن نو، ځکه چې نمبر 1 انتهایی د بدامنۍ فضا کې الیکشن کول زما په خیال دا د نه کولو برابر دي. زموږ داسې کانډیډیټ سي چې په هغه 2 میاشتې کمپین کې هغوی 2 جلسې هم نه دي کړي. داسې ملګري زموږ چې دوران کمپین په هغوی باندې ډزې شوي دي او هغه کسان شهیدان شوي دي، څه کسان زخمیان شوي دي. نو یو طرف ته د بدامنۍ داسې بحران دی چې په هغې کې کمپین کول دا ممکن دي. لکه زموږ جنوبي اضلاع 9 ضلعې چې دا زموږ بالکل حب دی، د خان، ټانګ، لکي، بنو، کرک، کوهاټ، هنګو. دلته تاسو وګورئ چې دلته د بدامنۍ چې کوم صورتحال دی، د مازدیګر نه وروسته څوک د کور نه نشي راوتلی او سهار ماشومان که سکول ته ځي هم د مور او پلار به دې تمه وي چې پته نه لګي دی به لاشونه کور ته راځي او که دا به روغ کور. نمبر 1. نمبر 2 دا چې معاشي بحران دومره زیات دی چې د هغې بحران په وجه منتې دې وخت کې تاسو وګورئ چې په دې صوبه کې څه صورتحال دی، در دې پورې چې خپل بچي خلک چوکونو ته راوړي او برای فروغ چې کوم دی نو هغه پیش کوي. دویم دا بحران دی. دریم دا دی چې زموږ د الیکشن کې د دانلي په حواله باندې چې کوم بحران دی نو هغه داسې بحران دی چې لکه یو خو یو عوامي تقریر کول وي، یو داسې وي چې په ګوته ګوته باندې تا ته یو ځای ښودلی شي چې دا پی کې تاسو کولاو کې دلته زما دا دعوه ده، دا این کولاو کې دلته زما دا دعوه ده. موږ 35 سال په دغه الیکشنو کې تیر شو او دا ورته چې کومې الیکشن وشولې دا زموږ په تصور کې هم دا نه و چې د 21,000 اوټونو اخیستلو والا سړی پیل دی او د 5,000 اوټونو والا اخیستلو والا سړی چې کوم دی نو دا پاس دی. نو زما په خیال باندې دې ته خو الیکشن ویل دا د الیکشن د نوم چې کوم دی نو دا د هغې بې ادبي ده، بلکې دا سلیکشن دی او سلیکشن هم داسې بدترین انداز باندې دی چې دا به کله هم سیاسي ګوندونه دا به تسلیم نه کړي. بیا هم به هر صورت په دغه سختو حالاتو کې موږ چې کله اوس په 2021-22 کې بلدیاتي الیکشن وشو سره د دې چې دلته په حکومت په صوبه کې حکومت دا د پی ټی آی وو، وزیر اعلی د دوی وو، گورنر د دوی وو، وزیران د دوی وو، سینیټران د دوی وو، ایم این اګان د دوی وو، وزیر اعظم د دوی وو او دغه رنګې فیډرل منسټران چې څومره دا هر ټوله فضا د دوی وه. لیکن کله چې د بلدیاتي الیکشن لپاره اعلان وشو جمعیت علماء اسلام په هغې کې حصه واخیستله نو ټوله صوبه چې کوم دی دا موږ کلین سویپ وکړلو، لکه دا موږ وګټله. که چېرته موږ ته په جنرل الیکشن کې دغه موقع چې امن و امان مسله په دې کې نه وي، د بدامنۍ مسله په دې کې نه وي، ټارګټ کیلنګ مسله په دې کې نه وي او د ادارو لخوا دا مداخلت نه وي دا په کوم انداز باندې چې کوم مداخلت شوی دی. موږ دا دعوی سره ویلی شو چې که پرون ورځ چا یقین نه وي سبا د بیا د الیکشن اعلان وکړي او انشاءالله العزیز موږ ورته ثابتو چې دلته کې اکثریت چې دی نو دا د جمعیت علماء اسلام دی. دا رنګې په بلوچستان کې دلته اکثریت دا د جمعیت علماء اسلام دی. دا رنګې په صوبه سند کې زموږ دومره ووټ بینک دی چې د هغې څوک سوچ هم نشي کولی. موږ سیټونه ګټلي په 10,000 لیډ باندې، لیکن هغه موږ نه اخیستلي شوي دي. که په دغه انداز باندې وي نو په دغه انداز باندې خو
موږ دې ته نه الیکشن وایو نه دا د الیکشن نوم دې ته اغوستل هم د موږ مناسب نه ګڼو. صحیح. مولانا صاحب کله چې په کال 2002 الیکشنز کېدل نو په افغانستان کې دغه د امریکې دغه حمله شوې وه او ویل کېږي دا چې د ام ام ای چې دغه کم کامیابي حاصله کړې ده نو په دغه باندې دغه مذهبي سنټیمنټس د خلکو د افغانستان د طالبانو سره دلته کې د مولیانو حکومت راغله دغه په نتیجه کې ویل کېدل دا چې کله په 2021 کې د دوباره طالبانو حکومت راغلی نو دا یو فضا دوباره خوره شوه چې یاره دا ځل به په بلوچستان کې په پښتونخوا کې به د دغه طالبانو له وجې یا دغه مذهبي سنټیمنټس چې دي نو د هغې په نتیجه کې به دوباره حکومتونه د جی یو آی حکومت په راځي یا د ام ام ای حکومت په راځي هغه شانته کې ونه شولله نو دغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ افغانستان کې د امارت اسلامي چې کوم حکومت مخکې راغلی و په 2095 نه په 1995 او 96 کې هم موږ د امارت اسلامي چې کوم نه موږ د اسلامي حکومت تایید کړو حمایت مو کړو نن هم کوچرتا په افغانستان کې اسلامي امارت قائم شلو یو اسلامي حکومت په دې کې نافذ شلو نو موږ د هغې تایید هم کوو او په خپل انداز په خپل ملک کې هغه نظام اسلامي نظام دی هغه ټیک دی بقایا دا چې د هغه ځای نظام په دې ځای باندې اثر انداز کیږي نو موږ داسې نه ګڼو که چېرته اثر انداز کېدلی نو په 1995 نه مضبوط او مستحکم حکومت د دوی اوس راغی نو پکار دا دی چې هغې اثر دلته کېدلی دلته به موږ ویم د هغې اثر دا وخت شوی وی ځکه چې مستحکم حکومت راغی خو زه به دا ووایم چې د پاکستان خپل سیاسي صورتحال دی د هغه ځای خپل سیاسي صورتحال دی زمونږ دلته کې چې کوم خدمات دي زمونږ کوم کردار دی د هغه کردار د هغه خدماتو په بنیاد باندې په 2002 کې هم عوامو زمونږ مرسته کړې وه او دارنګې په 8 کې هم کړې ده په 13 کې هم کړې ده په 18 کې هم کړې ده په 24 کې هم کړې ده لیکن موږ سره چې دا کوم زیاتې شوی دی کوم ظلم موږ سره شوی دی دا موږ د عوامو لخوا نه ګڼو عوام مذهب پسند خلک دی دا په مذهب باندې ولاړ خلک دی د مذهب سره مینه محبت او عقیدت لرونکي خلک دی لیکن درمیان کې چې کوم ادارې او کوم مقتدر قوتونه هغوی د مذهبي خلکو کم تاوان کوي نو موږ د دې سره ګیله لرو د دې سره موږ شکوه لرو چې دغه بنیادي وجوهات دلته کې موږ له د حکومت د نه راکوړو چې کوم نه هغه دغه دي بقایا عوام چې دي هغه موږ سره ولاړ دي زمونږ کردار او زمونږ خدمات هم په خپل ځای باندې چې کوم نه قایم دي د افغانستان خپل صورتحال دی خپل سیاسي امور دي زمونږ خپل صورتحال خپل سیاسي امور دي هغه د خپل امور مطابق خپل مزل کوي موږ د خپل امور مطابق خپل مزل کوو مولانا صاحب اخیری سوال کوم چې تاسو ذکر وکړئ چې یاره جمهوریت او یا خاص خلک دي چې هغه په دې په لاره کې رکاوټونه جوړوي نو موږ دا کتلی دي چې کوم و پارټي هم په حکومت کې راشي نو هغه د سیم پیج او خبرې وي د ملټري اسټابلیشمنت حمایت کوي خو چې دغه پارټیانې کله اپوزیشن ته لاړې شي نو بیا د دغې ملټري اسټابلیشمنت مخالفت کوي نو تاسو دا څنګه ګڼئ چې یاره سیاسي قوتونو له پکار دي چې هغه یو شي خصوصا دغه چې کوم د غیر جمهوري طاقتونه په دې الیکشن په پروسس کې یا د جمهوریت په دې چې کوم دا پروسس دی په دې کې مداخلت کوي چې هغوی د دغې نه شاته کړلی شي یو هموار میدان هرې سیاسي پارټۍ ته مهیا شي او هغوی دغه شانته کې بیا د خپل چې کوم دغه سیاسي طاقت دی د هغې په وجود پاغه په بنا باندې په حکومت کې راشي څومره پورې چې د نورو سیاسي پارټیانو تعلق ته او د هغوی کوم انداز او رویه ده د ادارو سره موږ باغې باندې خبرې او بحث نشو کولی خو موږ به د خپل جماعت خبره کوو موږ خپل یو آزاد موقف یو آزاده پالیسي او آزاده رای لرو او هغه رای هغه موقف که موږ په حکومت کې وي نو هم هغه دنیا ته ښکاروي او که موږ د حکومت نه بهر یو نو بیا هم هغه دنیا ته ښکاروي موږ د حکومت په دوران کې په ډېر ایشوز باندې دومره اختلافات راغلي دي چې موږ د وزارتونو نه استعفاګانې ورکړي دي لیکن په خپل موقف او په خپل رای باندې موږ چې کوم نه دا قائم پاتې شو نمبر 1 نمبر 2 دا چې هغه قوتونه هغه ادارې چې هغې ته اسټابلیشمنټ ویل کېږي د ملک دفاعي ادارې هغې ته ویل کېږي د هغې سره زموږ د هغې خدماتو ته موږ خراج تحسین پیش کوو خو دا ورته وایو چې تاسو په خپل حدودو کې په خپلو ادارو کې تاسو دننه پاتې شئ ځکه که چېرته مثال یو سیول سړی ځي په دغه ادارو کې مداخلت کوي نو دا هم ټیک نه دی او که دغه ادارې راځي او په سیاسي امورو کې دوی مداخلت کوي نو دغه مداخلت موږ چې کوم نه خلاف یو موږ په هر میدان باندې دا خبره کړې ده چې هر سړی د خپلو حدودو پورې محدود پاتې شي او خپل کار پورې د کار وساتي
دې سره به ادارې آزاد پاتې شي، ادارې به خپل کار وکړلی شي. اوس قبل فرض محال دوی راځي او په سیاسي امورو کې په حکومتي امورو کې دوی مداخلت کوي، نو هغه مداخلت اثر چې کوم دی نو هغه دا دی. یو وخت داسې و چې د دوی نوم اخیستو سره به خلک د دوی سره دومره عقیدت و چې سترګو نه به یې اوښکې تللې، خلکو به د دوی خدمات په ټي وي باندې کتل او هغې ته به یې ژړاګانې کولې. او نن یو وخت داسې راغی چې خلک د دوی نه دا نفرت دا په پټو مجلسونو کې نه او دا په مخصوص مجلسونو کې نه، دا نن په چوکونو کې، په چوراهانو کې، په جلسو کې، په جلوسونو کې خلک د دې نه د نفرت اظهار کوي. نو زه دا وایم چې کوم ادارو خلک په سیاسي امورو کې او سیاسي پارټیو دننه د حکومتي ادارو دننه هغوی دا قسمه مداخلت کوي، نو زه دا وایم چې دا ادارو ته نقصان رسول دي. او موږ نه غواړو دا چې ادارو ته نقصان ورسیږي، بلکې ادارې دې مضبوطې وي او دا دې مستحکمې وي. مولانا طاولحق درویش صاحب ډېره زیاته مننه. د خیبر ترجمان ټلویزیون درنو مینوالو کتونکو تاسو د مولانا صاحب نه دغه ګټور معلومات ترلاسه کړل چې دغه د جمعیت علماء اسلام په حوالې سره چې کومې خبرې کېږي چې ته به ګورنرشپ ورکړلی کېږي، نو دا صرف د سوشل میډیا افوا ده، په حقیقت کې داسې هېڅ هم نشته. په بله خپرونه کې به لیدل کتل کېږي. تر هغه وخته پورې په لوی الله سپارم، خوشحاله اوسئ.